څنګه زړه دې دا لوی کړی چې هغه ولیدو هغه ته چې کوم کې ستا پلار ته هغه په سر کې ډز کوي لګیا بس موږ ته انصاف میلاو شي زموږ د والد صاحب قاتلان دي تر ځایه ګرفتار کړی شي. زه لاړم مردخانې ته چې واپس دلته راغلم 2 بجې ما خپل وارث واپس وروړ دلته کې پرون پکې بیا جنازه وه 4:30 بجې. زه نشم ویلی چې کم تکلیف کې دي کم حال په هغو تېرېږي چې یو خو مې مور بیماره دی په مونږ یې پیسټول کېښو بینک منیجر سیډ نه بیان دی چې تاسو سره مې کار نشته نه مې بینک سره کار شته دی او نه زما چې کوم دی کیش سره کار چې زمونږ صرف مسله محمد شیر سره ده. مشتخر نه بیا دلته رابدل شو 40-45 دن به کېږي دلته کې بعضې خیل کې جی بس دلته کې شهید کړلی شو. دا ډیکي ته بالکل 100% ډیکي دی. په یو ویډیو دغه ځای پورې کتلې چې ډز وشي دا میں پرون ماسختن کو تغون شپه میں خوب نہیں کر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. کل تھانہ انقلاب کے علاقہ بازید خیل میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جہاں مسلح ڈکیتوں نے بینک میں داخل ہونے کی کوشش کی اور وہاں پہ موجود سیکیورٹی گارڈ محمد شیر نے انتہائی جانفشانی سے اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے مذموم مقاصد میں ناکام کیا. ملزموں نے اس مذمت پر محمد شیر کے سر میں گولی ماری اور اس کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. میں اس وقت محمد شیر کے گھر میں موجود ہوں. میری دائیں جانب ان کے بھائی موجود ہیں اور بائیں جانب مقتول کا بیٹا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ان کے خاندان کا سربراہ اور گھر کا واحد کفیل چلا گیا ہے، دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اور دوسرا پولیس نے اپنی نااہلی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے FIR کو غلط رنگ دیا ہے. اس بارے میں بات کریں گے. میں مقتول کے بیٹے سے بات کرتا ہوں جو FIR میں درج ہے کہ جو مبینہ ڈکیت تھے ان کا ان کے والد کے ساتھ تنازع ہے. زوی خدای تاسو له صبر درکړي. ستا نوم څه دی او دا راته ووایه چې دا FIR کې دا لیکل شوي چې هغه تنان چې کوم ملزمانو ستا والد صاحب ایشتی دی هغه ستا پلار سره لانجه وه، نو ستا والد صاحب ته څه دمکیانې راتلې څه میلاوې چا سره څه لانجه مانجه وه؟ زما نو په اختشام دی نه چې زما را والد صاحب د هېڅ قسم تقاضا نه وه او نه هېڅ قسم داسې معامله وه چې هغو ته څه دمکي میلاو شوې یا ورته کال شوی یا هغو ته څه نورې دمکیانې ورکړلی شوي. زما والد صاحب 24 سالې فرنټیر کورت کې نوکري کړې وه. هغه ځای نه ریټایر راغلی صوبېدار باندې بیا یو کال کور کې یو کال پس هغه بیا سیکورټي جوین کا. ټیک شو. نو پشتخر کې ډیوټي کړې وه. پشتخر نه بیا دلته رابدل شو 40-45 دن به کېږي دلته کې بعضې خیل کې جی بس دلته کې شهید کړلی شو. زما یو کشر تره دی او زه او پلار به مې ماسختن به کېناستو موږ به ښه ګپ شپ لګاوو. موږ ته هېڅ قسم داسې خبره نه راکړې. عقیده چې موږ ته به یې لا نصیحت کولو ویل به چې یو کس روغه نه شي کولی نو بدول ته به نه بوځئ. مطلب دا چې د علاقې خلکو ته پته چې هغه به 2 میږي ورانو نو هغه به یې هم روغه کوله. د انسانان خو پرېږدله خپل ذاتي بد خو پرېږده. موږ خو 2 وروریان یو 15 خویندې. زه مشر یم ما نه 3 خویندې مشرانې دي ما نه یو بل کشر ورور دی. دې وخت ستا د خویندو څه هغه کیفیت دی هغوی کوم حال کې دي مور بیبي دي څنګه د غم برداشت کوي لګیا دی؟ سرجي بس خو زه نشم ویلی چې کم تکلیف کې دي کم حال په هغو تېرېږي چې یو خو مې مور بیماره دی وجود مسلې دي ورته غټې او چې هغوی باندې خو ډېر تکلیف دی. زه اوله نشم ورننوتی چې ورننوځم ما نه هغو برداشت نشي برداشت کړي. دا راته دا ویډیو چې تا کتلی نو تا څنګه دا ویډیو کتل څنګه زړه دې دا لوی کړی چې هغه ویډیو ته وکتل چې کوم کې ستا پلار ته هغه په سر کې ډز کوي لګیا دی؟ سرجي بس ما دغه یو ویډیو دغه ځای پورې کتلې چې ډز وشي دا مې پرون ماسختن وکړه تغونه شپه مې خوب نه کړی. جاړه مه خدای درله صبر درکړي. نور چا دا ویډیو کتلی ده کور کې که نه؟ نه جي هغو ته مې نه ښودلی ترونو ته مې ښودلی. ترونو ته ښودلی ده چې په میډیا چلېدلې ویډیو ټولو کتلې. سهار تفتیشي راغلی و هغو مې تره سره خبرې کړې وې او خو دا FIR راوړی و چې بینک منیجر ویلي چې دا راننوتل دا ډکیت. دوی موږ ته دا وویل چې دا زموږ تاسو هېڅ قسم څه کار نشته نه کیس سره کار زموږ دې کس سره کار دی. سجي باقاعده دا ویډیو را تاسو غونډه وګورئ دې کې زما والد صاحب کومه بهادري کړې کوم نمونه ورسره جنګېدلی دی هغه تاسو ټول وکوته او چې CCPO صاحب نه زموږ دا مطالبه ده جي بس موږ ته انصاف میلاو شي زموږ د والد صاحب قاتلان دي تر ځایه ګرفتار کړی شي. ما والد صاحب وطن سره دومره مینه وه خپل وطن سره چې هغه په جوړ کې افغان بارډر باندې زخمي شوی یم په حمله کې اټیک هغه حالات هم موږ تاسو نشو ویلی زخمي شوی یم.
او چې وزیرستان کې په کارګل جنگ وزیرستان کې جی لکه موږ ته بیا خپلې کیسې سناولې که نه ما ورڅخه خبره وکړه ما داسې خبره وکړه چې ما ته دې هغه کیسې هم اورېدې نو هغه به درې زه تاسو ته نشم ویلی هغه موږ ته داسې کیسې کړي جی وزیرستان کې هغه موږ ته یو کیسه کړې وایي چې یاره دین مونږ تشې پاڼې خوړلې دي پرون 8 بجې دې تلې ډیوټي د خپل کور نه موټر سایکل کوارټ روډ باندې بازخیل سټاف ورته د ایچ بی ایل بینک ته الته رسېدلې 8:30 بجې رسېدلې دی زه ټیکنیکل کې کار کوم په وکټر کې ما ته ټلیفون 10:30 بجې راغلی او چې بای داسې تاسو ورور محمد شیر سکیورټي ګارد پی جی بینک کې نامعلومه کسان راغلي دي لیکټیک والا هغه په فایرنګ کې شهید شوی دی او ته دلته راشه زه لاړم مردخانې ته چې واپس دلته راغلم 2 بجې ما خپل وارث واپس وروړ دلته کې پرون پکې بیا جنازه و 4:30 بجې په جنازه کې نه د ایچ بی ایل والے څوک نماینده راغلی دی ماته نه جنازه کړې ده دې چې کومې کمپنۍ کې اکثري کمپنۍ ده اکثري کمپنۍ والے صاحب یو سوپروایزر راغلی یو وسه سکیورټي ګارد راغلی 2 کسان یې صرف ماته رالیږي جنازې لپاره بیا چې نن سهار مونږ خبر شو چې اف آی آر راغلی دی په اف آی آر کې دغه لیکل شوي دي چېرې د بینک منیجر سیټ نه اف آی آر دی چېرې دا کسان ننوته په مونږ یې پسټول کېښو بینک منیجر سیټ نه بیان دی چې تاسو سره مې کار نشته نه مې بینک سره کار شته دی او نه زما چې کوم دی کیش سره کار چې زمونږ صرف مسله محمد شیر سره ده محمد شیر چې کوم دی وشتو او دی واپس لاړه نو آیا که دا جایز وي ویډیوګانې اپلوډ شوي ټول دنیا کتري 3 ویډیوګانې څه ټایم دی ورنه نوزي څه ټایم بهر لانجه کړی بیا دننه وشتي دي بیا چې کوم دی 1 منټ او 42 سکند یو ویډیو راغلی را 47 سکند بل ویډیو راغلی را هغه نه بعد چې کله دی د وارداتو کې خپه کله ریلیکس په موټر سایکل روزي غروانيږي 3 کسان دي 2 سره پېشټول دي 4 کسان دي 3 سره پېشټول یو سره کلاشنکوف ته چې دا اف آی آر دی د لیکي چې ذاتيات د سره او دی وشتو بانک سره کار نو دی ویډیو کو تاسو کتی شو مخکې یو کلاشنکوف ولنه نه وته دی یو تماچی ولته نه وته دی دای بهر وشته وي بزی واپس تری دی بانک به نه څه کار دی یعنی تاسو مطلب وینا دا دی چې کده د خپل تنازع و نو دا بهر ولر دا به بهر شته په موټر سایکل په خپل دنه ولې راتل بیا زه دا وینا نه کوم زما خپل تنازع وي په لارې مشته شو د بډابېره کې مشته شو ماشو کې مشته شو دغه شپیم ټیپ ټیپ مده دا کور مې کوسي مخ کې مشته شو او دا زه نه کوم زما ذاتيات وي نو د بانک نه بهر به وشته تلی بو کنه د بانک ته نه کړي تقریبا 3 منټه څخه کم 3 منټه ویډیو را ټول دنیا یې ګوري اپلوډ ده سمغه می وسکړي بادری کړي را بانک بچ کړي خپل شهادت ور کړي بیا دی راځي الټا چې کم دی دغه هغه بادرې باندې وباړي الټا دی ملامت کوي الټا به د باندې الزام لري ذاتيات دی سره دا راتوي چې د تاسو ورور دی پهل سکار کولو او د بانک ته سم ټایم نه د نوکری کوي دی جی پهلا 24 سال د ملیشیا کې سرویس کړی دی 24 سال صوبیداري او پنشن راغلی ملیشیا نه باجوړ یونټ و بیا د په 2018 17 کې راغلی دی د یو کال په کور په 2018 کې به سکیورټي ته تللی دی واته کال سکیورټي به کړی نو دی بانک کې سم ټایم شو دی ډیوټي دلته کې قریبا چې د بخي پښتخره کیو خو دې چې د کوارټور ته غلي قریبا چې یا 40 دن شوي دل یا 45 دن به شوي دلته راغلي دي یمه کې پښتخره کیو نو تاسو هغه بانک منیجر ته چا په مدیریت کې د اف آی آر شوی دی ان تاسو دا پښتنه د کړ چې تاسو زما چې کم یو زما وارث لاړو زما د خاندان سربراو د کور کفیلو واحد لاړو تا د اف آی آر ول درج کړو ما سهار چې د اف آی آر وکړو دل تفتیش ولا راغلی ماته اف آی آر خو چې اف آی آر بانک والا داسې کړي ما بانک والا سره رابطه کا بانک والا منیجر دلته لک سات مخکې راغلی ما سره ناستو هغه وی چې مونږ هر رنګ تصدیق ته تیار یو ای کورټ ته زی روډ باندې احتجاج کې سی سی پی لزی گورنر لزی قران قسم خوري چې دا اف آی آر ما نه کړي دا د انقلاب والا خپل جیبه کړي د خپل زبان کړي خپل بدنامي لپاره ډیټیک ټیکټ کړي او ذاتیت به دور کړي مونږ تیار یو رنګ ته چې مونږ د صفایت غوړي چې سی پی ته درخواست ورکا ما به سی پی وړي زه بالکل دا بیان ورکم چې دا بیان نه ما ور کړی دی ما چې کوم بیان ور کړی هغه بیان د کټ کړی دی مکس کړی او خپل یو کلمه لیکلی دی خپل اختیار استعمال کړی نو تاسو به هغه منیجر ته دا ویلیو غنو ته تعلیم یافته سړی س انپړ نه یو بانک منیجر ستا مخه داغه س لیکل اخی دی ته په دستخط کینو ای تصدیق کینو تا ویلی نه دي کې اعتراض نه دی کړی ما سره خپل چې کوم لیکل ور کړی ما سره شته زه به خپل لیکلو کوم چې ما په کوم دستخط کړی او خپل فوټو کاپي ما سره موبایل کې شته بالکل ما سره په ریکارډ تا نو په دې اف آی آر ول دستخط کولو دې تصدیق ول دې باندې ما دستخط نه لشته دا زما جعلي دستخط زما دستخط نه دی بانک منیجر دا بانک منیجر دا دستخط زمانه دا جعلي دی اوس څنګه چې یو خلکو ذهن کې به دا سوال راځي چې بانک والا وایي چې هغه تنان راغلي دي ای وی چې زموږ نه پیسو سره کار دی نه بانک عملې سره کار دی زموږ محمد شیر سره لانجه ده نو د محمد شیر سره چا سره تنازع وس زیاتیاتو هیڅ هم نشته الحمدلله ټول قوم ګواره ټول کلی ګواره
تاسو اوس سی سی پی صاحب نه څه مطالبه کوئ؟ نو سی سی پی ته موږ دا مطالبه کوو چې خو د اول ماته انصاف ملو شي قاتلان، بل چې اف آی آر کې ما پسې کومه ډرامه کړې کوم زیاتیات را سره کړې دې انکوایري مطالبه هم کوم چې ما له هر رنګ انصاف ملو شي. زه روډ هم بندولی شم، احتجاج هم کولی شم، زه هر ځای ته تللی شم، اسلام آباد ته هم تللی شم، الله احکام ته هم تللی شم، کور کمانډر ته هم تللی شم، وزیر اعظم صاحب ته هم تللی شم چې ما ته انصاف ملو نشي. زه هر ځای ته تللی شم، هر حد ته تللی شم. تاسو له تفتیشي افسر راغلی و، هغې سره تاسو خبرې کولې، تاسو نو خامخا بیان به یې اخیستي، څه خبرې ترې خو به یې کړي. تاسو هغې ته دا نه دي ویلي چې یار دا ویډیو او د اف آی آر کې څه فرق شته، تضاد ولې دی؟ ما ته اول دا خبره وکړه چې دا ویډیو تا کتلې ده تفتیشي ما ورته ویل، ما ورته ویل وي 4 کسان دي، که په دې کې تا په چا شک وي ته موږ ته وښایه چې موږ تفتیش کې بوځو، یا ته دا خلک پېژنې؟ ما بالکل یې نه پېژنم، نه زما په چا شک شته دی. بیا د په 2022 کې زموږ یو اف آی آر شوی په د محمد شیر باندې چې په دې کوم پټي کې ناست و، په دې پټي تنازع وه 506 کې، هغه اف آی آر یې ما ته روکړو چې محمد شیر باندې دا اف آی آر شته دی، د خلکو سره ستاسو متضانه شته د خیبر ایجنسۍ کوڅې افریدین دي. ما ورته ویل زما رشته دار دي، زما د کور خلک دي، سره لانجه د بل چا وه، د زمیندارو نه پټۍ ما کرلی و، دا اف آی آر شوی خو دا عدالت هم زه بري شوی یم او دې خلکو سره زموږ هېڅ قسم مسلې نشته. هغه روغه شوې وه؟ روغه شوې ده. روغه شوې. تاسو څه ویل شي؟ یعنې تاسو وایئ چې هغه تنن دي، دا ملوث نه ده، دا ډکیتي وه؟ دا ډکیتي ده، بالکل 100% ډکیتي ده. د لانجې وانجو سړی نو ډېر روغ او ښه سړی او بهترین سړی، ځکه و چې زه د خپل ټبر د خپل راغلم د خپل بچو داسې انسان ما انشاءالله چې په داسې زندګۍ کې چاته نه دی لیدلی، د ښو اخلاقو والا بهترین اخلاق یې لرل اور ډیر بہترین سڑے ہو. جی ناظرین، آپ نے مقتول محمد شیر کے بیٹے کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر شام کے ٹائم پہ اپنے والد چچا کے ہمراہ بیٹھتے تھے، یہ گپ شپ لگاتے تھے. ان کے والد ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، اور وہ علاقے میں ایک اچھی شہرت رکھتے تھے. نہ ان کو کسی کی جانب سے دھمکیاں ملی تھیں، نہ ان کا کسی کے ساتھ تنازع تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی اور اس کو پولیس نے غلط رنگ دیا ہے. بینک مینیجر نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے. جو پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے، جو ایف آئی آر کو غلط رنگ دیا گیا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اس قسم کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں آتے، یا تو پولیس کے دباؤ میں یا مختلف ذرائع سے جو متاثرہ خاندان ہوتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. ہماری امید ہے کہ سی سی پی صاحب، آئی جی پی صاحب اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیں گے اور اس متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کریں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.